رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی نن ما په خوب کې کعبه ولیده او ما یو ښایسته ځوان ولید چې د دوو کسانو په اوږو یې لاسونه ایښي وو او له کعبې شریفې څخه یې طواف کوه او هغه داسې ښکلی غنمرنګه انسان و لکه څنګه چې تاسو د ښه څخه د ښه انسان غنمرنګه رنګ لیدلی وي د هغه ویښتان له غوږونو تر لاندې څنډو پورې ول او داسې ښکلي ویښتان یې وه لکه څنګه چې تاسو د ښکلو نه د ښکلو ویښتو لرونکو کسانو ویښتې لیدلي وي هغه په خپلو ویښتو کې ګمونځ وهلې وه او د هغه له ویښتو څخه د اوبو څاڅکي څڅېدل ما پوښتنه وکړه چې دا ښاغلی څوک دی نو ما ته ځواب راکول شو دا مسیح یعنی عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل بیا ما یو بل کس ولید چې هغه هم کسه ایښي ول او طواف یې کوه په دوهم روایت کې راځي د سر ویښته یې انجړ ول ښي سترګه یې ړنده وه سترګه یې داسې وه لکه د انګور نیغه راوتلې دانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما پوښتنه وکړه دا څوک دی نو ما ته ځواب راکول شو دا مسیح دجال دی په ځینې روایتونو کې راځي چې د دجال به لنډ قد وي یعنې تنه به یې ټیټه وي او بیهقي په کتاب البعث والنشور کې یو روایت ذکر کړی چې دجال به په یو داسې خره سپور راووځي چې هغه خر به ډیر سپین وي د هغه خره د دواړو غوږونو ترمنځ فاصله به او یا باعه وي چې یو باع به 2 ګزه وي چې تقریبا 140 ګزه به د هغه خره د 2 غوږونو ترمنځ فاصله وي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پرته له شکه چې دجال به راووځي د هغه سره به اوبه هم وي او هغه سره به اور هم وي او د بخاري د مسلم په روایت کې راځي چې له هغه سره به د هغه جنت او دوزخ دواړه وي کم خلک چې هغه اوبه بولي نو هغه به په حقیقت کې یو سوځونکی اور وي یعنی څوک چې اوبه ومني نو له امله به د دوزخ اور ته ولاړ شي او کوم خلک چې هغه اور بولي هغه به په اصل کې خوږې اوبه وي یعنی په دغه اور کې د پریوتلو له امله به د جنت خوږې اوبه په برخه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو ستاسو له ډلې څخه چې هر څوک د دجال په وخت کې ژوندي وي هغوی د هغه څه ته ورپرېوځي کوم چې د اوبو په څیر ښکاري ځکه هغه په اصل کې خوږې اوبه دي د مسلم په روایت کې دا هم راغلی چې د دجال د دواړو سترګو ترمنځ د کافر لفظ لیکل شوی او دغه لفظ هر لوستونکی او نه لوستونکی لوستلی شي د دواړو سترګو ترمنځ کافر لیکل شوي او په ځینې روایتونو کې دا هم راغلی چې له دجال سره به د غوښې او د ډوډۍ غرونه او د اوبو نهرونه وي دا چې یو کس به یې غوسه کړي نو له امله به یې له مشرق څخه را روان شي او د مدینې منورې په لورې به د تللو اراده وکړي مګر مدینې منورې ته به دننه نشي ځکه په دغه ورځ به د مدینې منورې 7 دروازې وي او په هره دروازه کې به 2 ملائکې د پیرې لپاره ولاړې وي نو د همدې له امله به دجال د احد د غره شاته ودرېږي له هغه ځایه به ملائک د ده مخه د شام په طرف کړي او شام کې به دغه ګنده بوټی د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د لاسه هلاک شي د بخاري بل روایت دی کوم وخت کې چې دجال د مدینې منورې تر څنګ د احد شاته راشي نو په همدغه وخت کې به په مدینې باندې د زلزلې 3 سخت او قوي جړقونه راشي د همدې ویرې له امله به ټول کافران او منافق د باندې راووځي او د دجال خواته به ورشي
علامه ابن حجر اسقلاني په فتح الباری کې د حاکم یو روایت نقل کړی دی. هغه وایي چې له مدینې منورې څخه به فاسق سړي او فاسقې ښځې راووځي او د دجال سره به په کتار کې ودرېږي. په همدغه وخت کې چې دجال به مدینې منورې ته نږدې وي خو له مدینې منورې څخه به د باندې ولاړ وي، داسې یوه پیښه رامنځته شي چې له مدینې منورې څخه به یو ښاغلی راشي او دجال ته به مخامخ ودرېږي. دغه کس به په دغه وخت کې د ځمکې په سر له ټولو خلکو څخه غوره انسان وي. دا ځوان به دجال ته څه وایي؟ اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثه. زه شاهدي ورکوم بې له شکه چې ته همغه دجال یې د کوم په اړه چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راکړی و. کله چې دا ځوان او دا کس دجال ته دا خبره وکړي نو دجال به حاضرو خلکو ته ووایي که چیرې زه دا ووژنم او بیا یې راژوندی کړم نو آیا بیا به هم تاسو زما په دعوه کې شک کوئ؟ کله چې دجال دا خبره وکړي نو خلک به ورته ووایي نه ستا په دعوه کې موږ شک نه کوو. له دې وروسته به دجال دا کس ووژني او بیرته به یې راژوندی کړي. کله چې دغه کس راژوندی شي نو او به وایي قسم په الله ستا دروغجنوالي په اړه چې زما یقین اوس څومره پوخ شه له دې وړاندې نه و پوخ. له دې وروسته به دجال یو ځل بیا د ده د وژلو اراده وکړي مګر دجال به د هغه په وژلو باندې قادره نشي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې ته ورته یوه بله پیښه هم راغلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن به د دجال خواته د تللو اراده وکړي. د دجال عسکر به دغه کس وپوښتي چیرته تلل غواړې؟ کم ځای ته روان یې؟ هغه به د تحقیر او د سپکوالي په انداز کې ځواب ورکړي د هغه کس خواته تلل غواړم څوک چې د دروغجنې دعوا سره راښکاره شوی دی. د دجال عسکر به ورته ووایي آیا ته زموږ پر خدای ایمان نه لرې؟ دجال به ورښیي. هغه کس به ورته په ځواب کې ووایي زموږ د رب د پیژندلو په اړه خو هیڅ شک او شبه نشته. که چیرې زموږ معبود نه پیژندل کېدلی او دا چې هغه د ټولې نړۍ خالق او مالک دی په دې اړه څه ثبوت نه وای نو کیدای شول چې ستاسو خدای مو منلی وی. خو زموږ الله زموږ مالک زموږ خالق او زموږ پروردګار خو معلوم دی. له دې خبرو وروسته به دغه خلک د ده د وژلو هوډ وکړي مګر په خپلو کې د یو بل پوه کولو له امله به خپله رایه بدله کړي. په دې عسکرو کې به ځینو ته ووایي تا ته معلومات نشته چې ستا رب ته پرته د هغه له اجازې څخه د چا د وژلو نه منع کړی. څوک به بغیر د هغه د اجازې نه وژنو. دوی به د یو بل خبره ومني او دغه کس به د دجال خواته ویسي. دغه کس به د دجال په لیدلو ووایي ای خلکو دا همغه دجال دی د کوم په اړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی و. دجال چې د دغه کس خبرې واوري نو خپلو ملګرو ته به ووایي دا پړ مخې څملوئ. د دجال ملګري به د ده په خبر عمل وکړي. دجال به ووایي دا ټپي کړئ. د دجال ملګري به د دغه کس په وهلو لاس پورې کړي او دومره به ووهي چې له امله به یې د ده ملا او خیټه ټوک ټوک کړي. بیا به دجال ورته ووایي آیا اوس هم ته پر ما ایمان نه راوړې؟ مؤمن به ووایي ته دروغجن دجال یې. د دې خبرې سره به دجال خپلو منونکو ته امر وکړي چې د ده په سر اره خښه کړئ. د دجال ملګري به د مؤمن په سر اره خښه کړي او د دواړو پښو تر منځ به یې په منځ کې نیم کړي. دجال به
د ده دواړو پښو خواته ورشي او وبوایي پورته شه او ودرېږه. مؤمن به ژوندی شي او په خپلو پښو به ودرېږي. دجال به ورته ووایي آیا اوس په ما ایمان راوړې؟ مؤمن به ځواب ورکړي زه خو نور هم ستا د دجالیت په اړه ډاډمن شوم. بیا به خلکو ته ووایي ای خلکو له ما وروسته به دا هیڅوک ونشي ځورولی. له دې وروسته به دجال د دې لپاره ونیسي چې ذبحه او حلال کړي، مګر دا کار به ونشي کړی ځکه د الله رب العزت په قدرت سره به د هغه ټوله مرۍ او ستونی په مسو وپوښولی شي. کله چې دجال د ده په ذبحه کولو برلاسی نشي نو دا به له پښو او لاسونو څخه ونیسي او خپل دوزخ ته به ورګزار کړي. خلک به ګمان کوي چې دا په اور کې ګزار که، مګر په حقیقت کې به هغه په جنت کې وغورځولی شي. د دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه مؤمن به د الله رب العزت په وړاندې تر ټولو د باعظمته شهادت څخه برخمن کس وي، لکه څنګه چې دا حدیث په مسلم کې موجود دی. په دې هکله به درنو اوریدونکو نور واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ستا یادونو کې اوسېږم یم بېحده ناقراره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره ستا دیدن غواړم حبیبه له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دجال به مکې مکرمې ته نشي ننوتلی، لکه څنګه چې د انس په روایت کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ داسې ښار نشته چیرته چې دجال دننه نشي پرته له مکې او مدینې څخه. دې دواړو ښارونو ته دجال نشي ننوتلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې وینا څخه معلومیږي چې ډیر خلک به د دجال په فتنه کې ښکیل شي. په ځینې روایتونو کې د هغو کسانو د شمیر یادونه هم کړې کم چې په دجال ایمان راوړي. د مسلم په یو روایت کې راځي چې د اصفهان او یا زره یهودیان به د دجال تابعدار شي. د یهود د هغه دجال متبعین او د هغه زمن دي، خو په ډیر تعصب سره چې زموږ مسلمانان نن د یهودو په نقش قدم باندې روان دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیمه لارې پریښي. مسلمان نن د غربي اخلاق خپل کړی، مسلمان نن د غربي جامه خپله کړې، مسلمان نن د غربي په نقش قدم باندې روان دی. د محمد رسول الله دین یې پریښی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د ترمیزي په روایت کې راځي چې دجال به د مشرق د ځمکې له یوې څنډې څخه راښکاره شي. دغه ښار ته خراسان وایي. ډیر داسې قومونه به د هغه مننه وکړي چې مخونه به یې د وهل شوو ډالونو په څیر وي. حافظ ابن حجر رحمه الله د ابو نعیم له مشهور کتاب حلیه څخه په نقل کې لیکي چې حضرت حسان بن عطیه طابعی رحمه الله به ویل د 12,000 سړیو او 7,000 ښځو پرته به نور ټول خلک د دجال په فتنه کې ښکیل شي او دا به معبود وبولي. الله رب العزت دې موږ په هغو کسانو کې حساب کړي چې الله موږ د دجال په فتنه کې نه ښکیل کوي. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال یادونه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویل که چیرې زما په شتون کې دجال راووت نو تاسو ته د ویرې اړتیا نشته، ځکه زه به له هغه سره مقابله وکړم او که چیرې زه په هغه وخت کې موجود نه وم کله چې دجال راوځي نو په کار ده چې ستاسو له ډلې څخه هر کس د دجال سره مقابله کوونکی وي او زما شاته یعنې له مانه وروسته الله رب العزت د هر مسلمان ساتونکی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په خپلو ویناوو کې د دجال ځانګړتیاوې او نښې هم بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا هغه به ځوان وي، ویښته به یې جړ وي، سترګه به یې نیغه راوتلې وي. زما په خیال د هغه څیره د عبدالعزا بن قطن غوندې ده. رسول الله فرمایي ستاسو له ډلې څخه چې هر کس هغه وګوري نو هغه دې د صورت کهف لومړني آیتونه ولولي، ځکه د دې آیتونو په لوستلو سره به هغه کس د دجال له فتنې څخه په امن کې وي. پرته له شکه چې هغه به د شام او عراق ترمنځ له یوې لارې څخه راوځي، بیا به له راوتلو سره ښي او چپ یعنې هرې خواته ډیر فساد خپور کړي. ای د الله بندگانو په هغه وخت کې ثابت قدمه اوسئ. راوی وایي چې موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړئ ای د الله رسوله، دجال به تر څو ورځو پورې په ځمکه کې ژوندی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ځواب راکه چې 40 ورځ به دجال د ځمکې په سر ژوندی وي، خو یوه ورځ به د یو کال سره برابره وي، یوه ورځ به د یوې میاشتې سره برابره وي، یوه ورځ به د یوې اونۍ سره برابره وي، او پاتې نورې ورځې به هغه رنګ وي په کومو کې چې تاسو ژوند کوئ. په دې 40 ورځو کې به یوه ورځ د یو کال سره برابره وي، یوه ورځ به د یوې میاشتې سره برابره وي، یوه ورځ به د یوې اونۍ سره برابره وي، او پاتې نورې ورځې به همداسې وي لکه څنګه چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو. راوی د حدیث وایي چې موږ بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله، کومه ورځ چې د یو کال سره برابره ده په هغې کې موږ ته د یوې ورځې لمونځ به څه نه کوي؟ یوه ورځ د یو کال په شان ده. آیا دغه یو ورځ چې د یو کال په شان ده موږ به د یوې ورځې لمونځ پکې کوو، یعنې 5 وخته لمونځ به کوو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوی وایي ځواب راکه نه، بلکې تاسو ته پکار ده چې حساب وکړئ تر څو د خپلو عامو ورځو په څیر د لمنځونو لپاره وخت وټاکئ. راوي د حدیث وایي چې موږ بیا پوښتنه وکړه ای د الله رسوله، دجال به په کوم ډول تیزی سره د ځمکې په سر سفر کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیا ځواب راکه لکه څنګه چې باد وریځې له ځان سره وړي او راوړي، په همدغه ډول به د ځمکې په سر ځي راځي. مطلب دا شو چې لنډ وخت کې به په ټوله ځمکه کې دوره ووهي او خلک به په خپلو فتنو کې ښکیل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دجال په هکله د نورې تشریح په دوران کې وویل چې دجال به د یو قوم خواته ورشي او هغو ته به د خپلې خدایي په لور بلنه ورکړي. هغه خلک به په دجال باندې ایمان راوړي، نو دجال به د دغه خلکو په زړونو کې د ځان په اړه د خدای ولی د ثبوت د پخولو لپاره آسمان ته د باران کولو امر وکړي، نو باران به وشي. ځمکو ته به د فصلونو راټوکولو امر وکړي، ځمکې به فصلونه او سبزیجات راشنه کړي. د همدغې بارانونو او فصلونو زرغونېدو له امله به د دوی د څارویو ملاګانې جیږې، خیټې مړې او غولانځې به له شیدو څخه ډکې شي. له دې وروسته به دجال د یو بل قوم خواته ورشي او دوی ته به هم د خپلې خدایي په لور بلنه ورکړي، مګر دوی به د ده خبره رد کړي. دجال به دوی پرېږدي او له دوی نه به ولاړ شي، خو دغه خلک به په ازموینه کې واچول شي او د دوی فصلونه، مالونه او هر څه به له منځه ولاړ شي. بارانونه به پرې بند شي او له دوی سره چې د دوی په لاس کې هر څه و هغه به لاسه ورکړي. دجال به په ورانو او کنډوالو ځمکو د تیرېدو په حال کې وایي چې له خپلو خېټو څخه خزانې راګزار کړئ، نو د دې ځایونو څخه راوتلې خزانې به دجال پسې داسې روانې شي لکه څنګه چې د شهدو مچۍ د خپل سردار پسې روانې وي.
له دې وروسته به دجال یو داسې کس را وغواړي چې د هغه بدن به د ځواني له امله پړسېدلی وي یعنی چاق به وي د ده بدن به د تورې په وسیله ووهي او دوه ځایه کولو وروسته به یې لرې گذار کړي دغه دوه ټوټې به په خپلو منځونو کې دومره لرې پرتې وي لکه څومره چې د لیندۍ په وسیله غشی لرې ویشتل کیږي له دې وروسته به دجال همدغه کس ته د راتګ آواز وکړي یاد کس به په خندا او خوښي د دجال خواته راشي دجال به په همدغه حال کې وي چې الله رب العزت به له آسمانه حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي دا به اورو درنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانو حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا وم تاسو یې پخپله وکړئ تاسو په خپلو کې د یو بل امیران یاست ځکه الله رب العزت دې امت ته د عزت په خاطر داسې درجه ورکړې ده نو د دغه دواړو احادیثو له امله د امت د علماو ترمنځ اختلاف دی چې آیا حضرت عیسی علیه السلام به امامتي کوي که به امام مهدي کوي علامه تفتزانی لیکي چې حضرت عیسی علیه السلام به امام وي او امام مهدي به مقتدي وي د اکثر علماو هم دغه رایه ده چې حضرت عیسی علیه السلام به امام وي ځکه چې په لومړني روایت کې د حضرت عیسی علیه السلام د امامت تصریح راغلی ده او له دې څخه دواړه روایتونه جمع کیدی شي چې لومړی به انکار کوي او د محمدي امت د اعزاز د ښکاره کولو وروسته به په دوهمه غوښتنه امامتي کوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې راکوزیږي د دوو ملائکو په وزرو به یې لاسونه ایښي وي او زیړې جامې به یې په تن وي کله چې حضرت عیسی علیه السلام سر ټیټ کړي نو خوله به ترې وڅاڅي او کله چې سر بیرته راپورته کړي نو له ده څخه به د ملغررو په څیر د خولو نوراني دانې پریوځي داسې به ښکاري لکه د سپینو زرو دانې د حضرت عیسی علیه السلام په نفس کې به دومره تاثیر وي چې تر هر کافر پورې د حضرت عیسی علیه السلام نفس ورسیږي نو هغه به مړ شي د حضرت عیسی علیه السلام نفس او سا به تر هغه ځایه پورې رسیږي تر کومه چې د حضرت عیسی علیه السلام سترګې کار کوي نو چې هلته د حضرت عیسی علیه السلام نفس او سا په هر کافر ولګیږي هغه به ځای په ځای مړ کیږي نو حضرت عیسی علیه السلام به له آسمان څخه د راکېوتلو سره سم د دجال په لټه کې وي چې دجال چیرته دی تر دې چې دجال د باب لوط تر څنګ بیا مومي لوط په شام کې د یو غره نوم دی او ځینې نور علما وایي چې د بیت المقدس سره په خوا کې د یو کلي نوم دی نو کله چې دجال هلته بیا مومي نو دجال به همغلته مردار کي او به یې وژني بیا به حضرت عیسی علیه السلام د هغو خلکو خواته ورشي څوک چې الله رب العزت د دجال له فتنې څخه په امن کې ساتلی وي حضرت عیسی علیه السلام به د دوی په مخونو باندې د تبرک په خاطر لاس راکش کړي او دوی به د جنت له درجو څخه خبر کړي لکه څنګه چې د مسلم حدیث دی شاه صاحب لیکي د دجال له وژلو وروسته به مسلمانان د دجال د لښکر په وژلو لاس پورې کړي د دجال په لښکر کې چې کوم یهودیان ول د هغو لپاره به بیخي پناه نه ورکول کیږي تر دې که یو یهودي د کمې ونې او یا تیږې شاته پټ شي نو همغه ونه او تیږه به دا ښکاره کړي او د مسلمانانو په لاس به ووژل شي د مسلم حدیث دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه وخته قیامت نه راځي تر څو چې د مسلمانانو او یهودانو ترمنځ جنگ ونشي جنگ به وشي او مسلمانان به د یهودو په وژلو لاس پورې کړي تر دې چې که کوم یهودي د کمې ونې یا تیږې شاته پټ شي نو همغه ونه او تیږه به وایي ای مسلمانه راشه زما شاته یهودي پټ دی مړې کړه پرته د یوې ونې چې هغه ونه غرقد نومیږي چې اغزیداره ونه ده
که کوم یهودي د هغې شاته پټ شي نو هغه به مسلمان ته غږ نه کوي. نن ورځ خو د یهودو د نصاراو د اسلام د دښمنانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي، خو موږ هغې ورځې ته انتظار باسو چې دا ټول به انشاءالله د مسلمانانو په لاس باندې حلالیږي. حتی که کومې ونې شاته او تیږې شاته دوی پناه غواړي، هغه ونه او تیږه به آواز کوي چې ای مسلمانه راشه، دا پلیت یهودي دلته پټ دی او مردار یې کړه. د دې نه به وروسته امام مهدي وفات کیږي او حضرت عیسی علیه السلام به د خلکو امیر جوړیږي. د ابو داود په یو روایت کې راغلی چې امام مهدي علیه السلام به د 7 کالونو له خلافت څخه وروسته وفات شي او په مشکات کې چې راوي د حدیث حضرت ابو سعید خدری دی، د هغه په یو روایت کې لږ شک سره داسې راغلی چې یعیشو فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین. مهدي به د همدغه عدل او انصاف په حال کې 7 کاله یا 8 کاله او یا 9 کاله ژوندی وي. کیدای شي چې خبره د راوي له یاده وتلې وي او خبره یې په سمه توګه نه وي په یاده، له همدې امله د شک سره یادونه کړې ده چې 7 8 یا 9 کاله. لکن شاه صاحب د دغه دواړو روایتونو داسې تطبیق کړی چې د امام مهدي په وخت کې به 7 کاله بېفکري وي، 8م کال به د دجال سره په جنگ او جګړو کې تیر شي او 9م کال به د حضرت عیسی علیه السلام سره تیر شي. له دې وروسته به امام مهدي وفات شي او حضرت عیسی علیه السلام به د جنازې کولو وروسته خاورو ته وسپاري. له دې وروسته شاه صاحب لیکي د امام مهدي له مرګ نه وروسته به د ټولو کارونو ذمهواري د حضرت عیسی علیه السلام په غاړه شي او هر څه به په ښه توګه ترسره کیږي. کله چې ذمهواري د حضرت عیسی علیه السلام په غاړه شي نو حضرت عیسی علیه السلام به د مسلمانانو امور په لاس کې واخلي. په مسلم کې د دجال له مرګه وروسته او د حضرت عیسی علیه السلام لخوا د مسلمانانو په سر د تبرک د لاس راکش کولو وروسته د یاجوج او ماجوج د راوتلو یادونه شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام به د دجال له وژلو وروسته د خلکو سره د لیدنې په حال کې وي. د الله رب العزت لخوا به ورته وحی راشي چې پرته له شکه زه د یو داسې مخلوق راویستونکی یم چې په هیچا کې د هغو سره د جنگ کولو وس او طاقت نشته. الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ته فرمایي له همدې امله ته زما نیک بندگان له ځان سره واخله، د تور غره سر ته وخیجه او هغوی په امن کې وساته. حضرت عیسی علیه السلام به له ځان سره نیک بندگان واخلي، د تور غره ته به وخیجي او الله رب العزت به یاجوج او ماجوج راولیږي. یاجوج او ماجوج به له هرې لوړې او ژورې څخه په تیزی سره تیریږي. د دوی د ډیروالي او د کثرت حال به دا وي چې په هر سین او په هر تالاب باندې تیریږي، نو چې کله هلته اوبه وسکي د هغه سین او د تالاب اوبه به اوچیږي، ته به وایې چې کلونه به په دې سین او په دې تالاب کې اوبه نه وي تیرې شوي. له دې وروسته به په تلو کې یاجوج او ماجوج د خمر تر غره پورې ورسیږي. دا د بیت المقدس یو غر دی. کله چې دلته ورسیږي نو او به وایي چې موږ خو د ځمکې اهل ختم کړل، راځئ چې اوس آسمان والا هم له منځه ویسو. له همدې امله به غشي د آسمان په طرف خوشي کړي. دغه غشي به الله رب العزت په خپل قدرت سره په وینو کې سره کړي او بیرته به د دوی په لور راوغورځوي. یاجوج او ماجوج به په ځمکه کې فساد خپروي او د الله رب العزت نبی حضرت عیسی علیه السلام به له خپلو مؤمنو ملګرو سره د تور په غرو کې راګیر شوی وي، تر دې چې
دومره به دوی محتاج او اړمن شي چې د دوی له ډلې څخه به یو کس ته د غوا یو سر له هغو 100 دینارو څخه غوره وي چې اوس ستاسو له ډلې څخه د یو کس سره وي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي. د خپلو پریشانیو او خفګان د لرې کولو لپاره به د الله رب العزت رسول حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري الله رب العزت ته په زاریو شي او د یاجوج او د ماجوج د هلاکېدو لپاره به دعاګانې وکړي. الله رب العزت به د خپلو نیکانو بندگانو دعا قبوله کړي او په یاجوج او ماجوج باندې به هغه مرض ولګوي کم چې د اوزو او د اوښانو په پوزو کې راوځي. عرب دغه مرض ته نغف وایي. الله رب العزت به دغه مرض د یاجوج او د ماجوج په اورمیږونو باندې راولګوي او هغوی به ټول په یو وخت کې هلاک کړي. ټول به داسې مړه شي لکه یو کس ته چې مرګ راغلی وي او ټول به داسې پراته وي لکه یو زمري چې داړلی وي. د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په دعا او د الله رب العزت د نیکانو بندگانو په دعا الله رب العزت به یاجوج او ماجوج باندې داسې مرض راولي چې ټول به یو وار ختم کړي. د دوی له مرګ څخه وروسته به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ملګري د تورو له غره څخه راکوز شي. خو په ځمکه کې به د یوې ولیشتې په اندازه داسې ځای بیا نه مومي چې هغه د یاجوج او د ماجوج د بدبویي څخه بچ پاتې وي. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او د ده ملګري به د الله دربار ته د دعا لاسونه پورته کړي او د خپل رب څخه به دعا وغواړي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوی له چربي او بدبویي څخه په امان کې وساته. الله رب العزت به د دوی دعاګانې قبولې کړي. الله رب العزت به غټ غټ مرغان چې د اوږدو اوښانو د غړیو په څیر به وي راولېږي او د یاجوج او ماجوج جسدونه به پورته کړي او چیرته چې د الله رب العزت خوښه وي هملته به یې وغورځوي. له دې وروسته به الله رب العزت باران وکړي چې د امله به یو کور او یوه خیمه هم پاتې نشي او د ځمکې ټول سر به پاک پریمیزي. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او ملګري به د ځمکې په سر هوسا ژوند پیل کړي. الله رب العزت به په دوی باندې خپل فضل رحم او کرم وکړي او د دوی په خاطر به هغه وخت ځمکې ته د الله رب العزت امر وشي چې خپلې میوې راوټوکوي او خپل برکتونه را څرګند کړي. ځمکه به میوې را زرغونې کړي او خپل برکتونه به هم څرګند کړي. پایله به دا شي چې یو کس به یوازې یو انار خوري ځکه چې انار به ډېر غټ وي. د انار له پوستکي څخه به چترۍ جوړې کړي او روان به وي. په دې هکله به درنو اوریدونکو نور واورو خو د یوې دمې نه وروسته. غواړو نصرتونه هر چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یو تا ته په سجدو یو ته لایق د ثنا ربه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ملګري به د ځمکې په سر هوسا ژوند پیل کړي. الله رب العزت به په دوی باندې خپل فضل او کرم کړی وي او د دوی په خاطر به الله رب العزت ځمکې ته ووایي چې خپلې میوې راوټکوه، خپل برکتونه را څرګند کړه. ځمکه به میوې را زرغونې کړي او خپل برکتونه به هم را څرګند کړي. پایله به دا شي چې یو کس به یوازې یو انار خوري ځکه چې انار به ډیر غټ وي. د انار له پوستکي نه به چترۍ جوړوي او روان به وي. په شیدو کې به برکت راشي. د یوې اوښې شیدې به د یوې غټې ډلې لپاره بسنه کوي.
د یوې غوا شیدې به د یوې غټې قبیلې لپاره بسنه کوي او د یوې وزې شیدې به د یوې وړې قبیلې لپاره بسنه کوي. مسلمانان به د خیر او برکت څخه په ډکو حالاتو کې ژوند کوي چې قیامت به ډیر نږدې شي. او دا چې قیامت په کفارو باندې قائمیږي، نو له همدې عمله به ناګهان الله رب العزت یوه عمده هوا راوالوزوي چې د هر مؤمن او مسلم له اړخونو سره به ولګیږي او د هر مؤمن او مسلم روح به واخلي. بدترینه خلک به پاتې شي چې د خرو په څیر به د ټولو په وړاندې یعنې د یو بل په مخ کې د بېحیایي له امله زنا ترسره کوي. په همدغو خلکو به الله رب العزت بیا قیامت قائم کړي، لکه څنګه چې د مسلم حدیث دی. د پورتني حدیث څخه دا معلومیږي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به په میوو، غلو او دانو او شیدو کې ډیر برکت وي. په دوهم روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به تر 7 کالونو پورې ژوندی وي. د دغه وخت د مسلمانانو حال به په دې کیفیت وي چې د دوو مسلمانانو ترمنځ به لږ غوندې دښمني هم نه وي. مسلمانان به ټول په الفت، محبت او په مینه کې ژوند کوي. اصلا به د مسلمانانو د زړونو ترمنځ کینه، حسد او دښمني شتون نه لري. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی چې حضرت عیسی علیه السلام به ستاسو ترمنځ راکوزیږي. هغه به ډیر منصف حاکم وي. له اسمانه د راکوزېدو سره سم به د عیسویانو صلیب مات کړي، یعنی حضرت عیسی علیه السلام به عیسویت له منځه ویسي او د محمد صلی الله علیه وسلم دین به پورته کړي. حضرت عیسی علیه السلام به خنزیران ووژني، ځکه چې عیسویان خنزیران حلال بولي او په شوق سره خوري. حضرت عیسی علیه السلام به جزیه اخیستل بند کړي. د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به جزیه نه وي، ځکه چې عیسی علیه السلام به اسلام ښه خپور کړي او اهل یهود او نصارا به د ده راتګ سره سم په ده باندې ایمان راوړي. له همدې امله به د جزیې ورکولو والا هیڅ څوک نه وي. او دوهم لامل دا هم کیدی شي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به مال ډیر وي، نو جزیه اخیستلو ته به هیڅ اړتیا نه وي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویلې چې خلک به مال د صدقې ورکولو لپاره ګرځوي، مګر څوک به یې نه قبلوي. او د خلکو په زړونو کې به د دین لپاره دومره قدر پیدا شي چې خلکو ته به یوه سجده غوره وي له دنیا او د مافیها نه. له دې وروسته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وفرمیل که چیرې زما د روایت په اړه تصدیق غواړئ نو د سورة نساء 159 آیت ولولئ چې الله رب العزت فرمایي وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. له اهلو کتابو نه به هیڅ داسې کس نه وي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې د هغه له مرګ نه مخکې پر حضرت عیسی علیه السلام ایمان رانوړي. نو چې کله ټولو په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړه نو جزیه به د چا نه اخیستل کیږي؟ د مسلم په یو روایت کې راځي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به مال دومره ډیر وي او خلک به په خپلو منځونو کې دومره مینه کوي چې اوښان به همداسې پرېښودل کیږي. له دې څخه به د سپرېدلو، سوداګري کولو، په زراعت کې د ګټې اخیستلو او نورو کارونو په برخه کې د ګټې اخیستلو کوشش نه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اوښان د بیلګې په توګه یاد شوي دي. مطلب دا چې مال به دومره ډیر وي چې خلک به د مال د لاسته راوړلو لپاره یو خوا او بله خوا منډې نه وهي او هرومرو به له زړونو څخه دښمني په تللو کې وي، یعنې له زړونو څخه به دښمني ورکه شي او په خپلو منځونو کې به حسد، بغض او کینې پاتې نه شي او خلک به نور خلک هرومرو مال اخیستلو ته رابلي مګر څوک به یې نه قبلوي. حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به دومره فراخي وي
چې د مال اخیستلو ته به خلک رابلل کیږي، اما هغوی به مال نه قبلوي او حاضر به نه وي چې هغه مال واخلي. د امام مهدي او د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند د مودې معلومولو نه دا را په ګوته کیږي چې 14 کاله به په دنیا کې داسې حالات وي چې هره خوا به اسلامي نظام وي، مال به ډیر وي، په خپلو منځو کې به د مینې دا حال وي چې د یو بل په زړه کې به هیڅ دښمني پاتې نشي، د بغض او حسد نوم به هم نه وي. غالبا د داسې زمانې په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ځمکې پر سر به هیڅ داسې د خټو کور او خیمه پاتې نشي چې هغې ته د الله رب العزت د اسلام کلمه دننه نشي. د کلمې داخلیدل په 2 ډوله دي، یا خو به الله رب العزت باعزته خلکو ته نور عزت ورکړي او د اسلام د کلمې ویونکي به جوړ کړي او هغه به په خوښي سره مسلمان شي، یا به ذلیله خلکو ته نور هم ذلت ورکړي او هغوی به د مجبوري له مخې د اسلام د کلمې په وړاندې سر ټیټ کړي. یعنی د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به بلکل د خلکو ترمنځ دښمني نه وي، بغض به نه وي، عداوت به نه وي، بلکې ټول مسلمانان به په مینه، په محبت او په الفت سره ژوند تیروي. تر 7 کلونو پورې به حضرت عیسی علیه السلام ژوندی وي. د 7 کلو نه به وروسته حضرت عیسی علیه السلام وفات کیږي. دا به واورو درنو اوریدونکو خو په بله خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. غولې د هستۍ ته دې راوستي